درنده صفت خاون خپل وایف چې کوم نه چې هغه پریګننټ هم وه د 9 months او هغې چې کوم دی نو هغه د ګریلو تنازع باندې چې کوم دی هغه قتل کړی وه. دې نه زیات ظلم چېرته شته؟ راشړلې به دې وه، وهلې به دې وه، مطلب دا دی طلاق به دې ورکړی و، خیر دی. نو د مرحه کور سره د دې نشته که نه؟ تالې واچوله او بیا بهر لاړو، ټولې لارې وکتو، بیا راغو او امې راوویشتو منډه یې کړه. نو شپه ورځ مونږ یو کا او 48 غنټو کې دنه ملزم مونږ سره د قتل گرفتار کو. کله د پته ولګي چې دا ما یا ښه کار وکړو یا غلط؟ والله سر جي بس پته راته نه لګي، اوس همدا دی داسې نشه کېږم. زه یم چې دله د سختو نه سخته سزا ورکړي اوري، او چې مونږ پې خدای خراب نه کړي او بس دله داسې سزا ورکړي که نه قانون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو ملګرو، مازغه چې څومره هم کار پرېږدي نو آیا دومره هم بیکاره کېدی شي چې یو انسان د خپله حامله ښځه قتل کړي؟ دا ټول رپورټ درکو. تاسو موږ سره دا تفصیلي رپورټ وګورئ، دې کې به پوره تفصیلات تاسو ته ښایو. راځئ موږ سره. روډ ته پولیس ولې نیولې؟ سر جي ما زه خپله ښځه ویشتې ده. دا په دغه ورځ باندې څه چل شوی و؟ لږ راته ووایه، ته چېرته وې؟ دا کور والا زه په ځان نه یم پوه شوی، ما د دماغ ګولۍ چولې وې، زه سر بیمار یم، بس پوه نه شوم او بس ما پې ډز وکړو. دا چې ډز کوو نو دوی څه مزاحمت څه خبره وکړه؟ نه هېڅ څه خبره یم نه کوي. اکثر چې خلک ګولۍ خوري نو څه خبره پې بده لګي، په تا باندې داسې زما داسې دماغ دی چې کله ډېر کار کوي، کله منډې وامه، کله څه کومه، کله څه کومه. بس نو تماچه چېرته پرته وه؟ تماچه هلته دغه کې پرته وه. څه کار کې؟ د پراپټۍ کار مې کولو، کارونه خراب و، په کور ناست وم، د 100 روپۍ وي ګزاره کېده، خپله خرچه مې کوله. او علاج د څونه وخت نه کېده؟ مازغه دماغ چې ګولۍ چې ډېر وخت نه، نو 8 میاشتې کال به کېږي. دا چل څه شی و هغه ورځ باندې چې کله نه دا ګولۍ چې دماغ مې کار ونه کو؟ څه نشه مشه دې کړې وه یا څه ټینشن کې؟ نه نشه مشه هېڅ قسم شی مې نه. دا په دغه ورځ باندې لږ ووایه که نه بیا ټوپ تماچه یار څه چې اسلحه دې چېرته نه راوړه وه، کوه څنګه وشوه؟ ما سره خپله وه دي. او بیا څه وشو؟ دې څه کولو؟ کور والا دې کور کې کار کوو او تاسو پې همداسې ډز وکړو؟ ما پې ډز وکړو. نو اکثر خو چې خلک بیماران یې څه بحث وکړي نو تا همداسې بس؟ والله بس سر جي پوه نه شو، بس کار وشو د لاسه. لکه ټوپک چلولو باندې یا اسله چلولو باندې پوهېږي او نور ګولۍ خوري؟ څومره وخت نه؟ ډېرو 8 میاشتو نه. بیا چې کله دې دا وکړو که بیا چېرته لاړې؟ بس وتښتېدم یو ځای بل ځای کې، لکه کلي نه مې بهر یو ځای نیم کې شپه وکړه پټو مټو کې، او 2-3 ورځې پس ګیر شوم. چېرته وې؟ 2-3 ورځې پس ګیر شوم. بس کله درته پته ولګي چې دا ما یا ښه کار وکړو یا غلط؟ والله سر جي بس پته راته نه لګي، اوس همدا دی داسې نشه کېږم. ښه اوس هم صحیح نه یې؟ دا لاس کې ستا څه دي اوس دې ټایم کې؟ دا هات کړی دي. او دا تا سره دې خوا څوک ولاړ دي؟ دا ته نه دا ایسوچو صاحب. نو دا خو پېژنې که نه؟ نو په دې بیا څنګه نه پوهېږي؟ دې ته لږ راته ووایه که نه. خیر دی کله چې دې ډز وکړو بیا چا یوړه هسپتال ته؟ چې ډز دې وکړو ما ته پته نشته. ما ته پته نشته. پته نشته؟ څو وروریانې یې تاسو؟ زما سره 3. نو هغې هم څه بیمار دي که ته؟ والله هغې سره زه لین دین نه کوم، هغې بل کور کې اوسېږي. دا ته کم کور کې چې دی کې ته یوازې وې؟ نور دې څو بچي وو؟ زما 6 بچي دي. کله چې تا د خپله ښځه باندې ډز کولو بچي دي و کور کې؟ یاره یو مې لور وه او 2 مې واړه بچي وو او 2 کسان نور. ته ولیدې؟ او یاره لور لیدلی یم. نو بیا د بس منډه تړنه واله ورکوټې ماشوم 10 کالو ده. نو هغې بس خبرې خو کړي ټایم کې که نه؟ والله به زه په موقع نه وم. ایس ایچ او تانه بډبیر رفیق خان سره ولاړ یم، د دې نه به پوښتنه کوو چې دا وقوعه څنګه شوې وه، دې ته اطلاع ده څه شوې وه، بیا ملزم ته دې څنګه ورسېدل؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. په 16 جنوري 2025 باندې تقریبا د غرمې 1 بجه موږ ته اطلاع میلاو شوه چې یاره دغه رنګ یو زنانه خپل خاوند کور کې قتل کا. فوراً موږ وکیله لاړلو، چې کوم قتل شو د لاش هم په قبضه کې واغشتو. د هغې په ناش موږ فرض صورتحال تیار کړو، هم KMC ته ولېږله او د هغې والد صاحب رپورټ کوي چې یاره زما لور چې کوم ده دا زما د خپل زوم قتل کړې ده، خپل خاوند قتل کړې ده په ګریلو ناچاکۍ باندې.
بیا چې کوم دی مونږ شروع شو په ملزم گرفتاری کې مونږ مختلف علاقه خپل انفارمران چې څونه دي په کم ټیکنیکل طریقې دي کم موبایل دي کم هر اړخ ته په مونږ شپه ورځ یو کا ځکه چې ډیر زیات ظلم شوی و د زنانه په خېټه باندې ماشوم تقریبا پوره ماشوم هغه هم پکې وفات شوی نو شپه ورځ مونږ یو کا او 48 غنټو کې دنه ملزم مونږ سره د قتل گرفتار کو ملزم چې گرفتار کو ملزم سوې چې دا واردات ولې وکړو بس ملزم هم دا خبره کوي چې را تنګ شوی مو کور جنگ جګړې وي او بیروزګاری و په دې وجه باندې ما چې کوم دی بس پوه نه شوم دماغ ګولې خورم په دې وجه باندې چې کوم دی ما په دې ښځه باندې فایر وکړو دې چې کوم دا خبره کوي چې یاره زه ټیک نه مو ګولې خورم نو دې کې څونه حقیقت دی دې کې بالکل حقیقت نشته دی دا حقیقت پر در بعد میډیکل پته لګي چې یاره دی او ګولې خوري نو بیا ځان ولې نشته ځان خپل ولې نه ویشتو نور سي نه کول چې یاره د خپل کورواله ویشتله بالکل دې کې حقیقت نشته او نه داسې میډیکل کې داسې ششته چې یاره د دماغي ته بالکل ټیک ټاک دی داسې کیسونو کې خو کفرس کو دی ځان دغسې وګڼي که نه په عدالت کې نو بیا خو دته صفی ور ملاویږي که نه چې زما دماغ کار نه کوي نو بس خو خلک وبوي چې موږ لیوني یو خو لکه عدالت خو دې ته نه ګوري باقي دا به یو سړی ذهني توازن ټیک نه وي لیونی وي باقي دا د هغه میډیکل چیک اپ کېږي ډاکټران یې د هغې رپورټ ورکوي د دې جنۍ چې کوم پلار دی هغه او د دې ملزم وروڼه ای څه وایي چې دا واقعي بیمار دی یا نه نه بالکل داسې خبره نشته دی او د بیمارۍ داسې حقیقت پکې نشته دی او دا که ګریلو نچا کې دي جنګ جګړې دي په دې وجه باندې دا کار کړی دی او دې څه کار کول مخکې تاسو وایي بېروزګاري کړی دی وایي چې یاره ما به پراپرټۍ کار کولو پراپرټۍ کار بیا خراب شو بیا مې رکشه چلوله دغه ټکو پکو کار مې کول اوس به دې انویسټیګیشن کې بیا دا ورسره یو قتل دعویداري زیاتېږي بالکل څنګه موږ ته پوسټمارټم رپورټ موږ ته موصول شي نو په دې کې به دا چې کوم دی دا ډبل مرډر دی سنګل نه دی ډبل دی دې دا ایکټینګ څنګه کوي ولې کوي د دې د څه خیال دی لکه دې دونو خيار دی چې دی وي داسې وکړو بچ کولې وجه بس هر یو ملزم چې کوم دی کله راشي حوالات لراشي گرفت لراشي هغه مختلف قسم چالاکي نه کار اخلي ځان څوک بیمار کی څوک ځان منټلی ډسټرب کی او په دې خو دې خلاصې نشته کاکا دا سورج پهله چې کومه زنانه مړه دا تاسو سوا دا زما لور و جی کله چې دا وکوه کې د تاسو د څنګه اطلاع شوه مونږ دلته کیو زما د رونو کورونه دی هلته او د ورونه دننه نم بند که او مطلب دا دی ویویسته د خپلو بچو په مخ کې د خپل بچي لوی دي تقریبا لسو کالو دی هغې په خپل د هغې جشمدید باندې مطلب دا دی تاسو ته پته څنګه ولګېده د مړي مونږ ته اطلاع شوه بیا چا درته وکړي هلته راته ورونو ویلې تربورانو ویلې ټلیفون وکړو هغې ولیدو د هغې په مخ کې د کور نه ووتو او وجه څه وه هیڅ وجه وه بس ده به ورسره جګړې مګړې کولې ولا راتله به وهله به ټکوله به پوه شي دی واده کله شوی جو څو بچي تقریبا شپږ بچي دي 12 کاله به کېږي د واده دغسې دا ستا پهله نم سره رشته دار و که نه تربوران دي تربور ولیم ده رشته ستاسو به خوښه شوې او بس عمدي به راپسې کېده والله د رشتې نه خو مطلب دا دی ما رونو ته انکار هم کړی خو بس بیا ډېر زه مجبوره کړم نو ما ویل زه مطلب دا دی تربور دی پوه شي چېرته بد ځای کې به دې پخه راشي خو هغه مونږ سره داسې کار وکړو نو ستاسو وایي دې نه مخکې څه جنګ جګړې کور کې شوی ما سره هېڅ جنګ نه دی نه لور سره دی یادو او وهلې ټکولې وه ډېر ځلې او چې ډېر ځلې ټکولې وهولې مروره راغلې وه چېرته او راغلې وه نو دوی چې دا جنګ جګړې کې دی بار مروره راتله تاسو به بیا کومه داسې خبره وه چې په هغې به رضا شوی هغه به دا به د وروڼه بیا راغلې ویلې یاره دی مطلب دا دی خفه دی او ماشومانو پسې او داسې دی په خپله به رالو ما به ورسره که ما ته بیا والله ډېر حلونه داسې ویلم نه اورې او وینا به هم داسې چېرته کله به ویل یاره داسې دا جي ما به ورته زه ویل بس یاره زه نه ځم مخکې څه تاڼې رپورټونه خو نه وشوي نه جي نه دا ستاسو لور خو الله دې وبخښي خو وفات شوه دی جیل ته لاړه ماشومان څه شو شپږ ما سره دي ما راوستي دي په هغه ورځ باندې او ما سره دوی خو به ډېر خفه چې یوې مور لاړه یاره قسم دی چې اوس یې ژړله دوه پکې دي ډېر مطلب دی واړه دي که نه هغې جاړي وه مور پسې امیله زما امی والا مونږ کوم ځای نه را پیدا کړو زما نورې جلکۍ دي والا هغې ځان سره هغه یو بوتله شپې میله خو چېرته د مور نه بغیر سارېږي دا خو پښتو معاشره ده زموږ د پښتنو کې دا شي چې بیا خو هغې جرم ته نه ګوري او جرګې مرکې هم پکې شروع کېږي نو ته به دا معاف کې یاره
دا خو زما بالکل اړو په زړه کې نه راځي او نه مې په ذهن کې راځي. زه چې دله د سختو نه سخته سزا ورکړي او چې موږ په خدای خراب نه کړي او بس دله خو داسې سزا ورکړي که نه قانون چې بالکل یې پرې نه دي. خفه کېږي مه خو دا راته ووایه کوم ځای کې داسې ستاسو نه داسې دغه شوی دی چې جنګ رشته د موقع بیا جنګ جګړې هم کېدي نور ستاسو نورې لوریانې هم شته داسې ستاسو په شانتې نور مشران هم شته کومې لوریانې چې واده کړي او کور کې بیا بار بار جنګ جګړې وي څه کول پکاري؟ نو بس جنگ جګړې خو والا ما نور هم څلور واده کړي دي هېڅ جنګ جګړې نه دي راغلي سوا د ده نه او نور مطلب که راغلي هم دي یاره مونږ ته یې ویلي هم نه دي او راغلي دي بیا تللي دي مطلب دا دی پوه شي او داسې وخت والله چې ده سره تېرولو چې زه ورته نه شم ویلی پوه شي او مونږ شکر دی پښتاني او لکه هغې هم برداشت کوو تاسو هم برداشت کول وخت داسې تېری که څه وي او که څه دي نو ټایم انشاءالله خاوندانو سره تېری ښه نه ترې نه څه خواهشونه کوي نه ترې څه مطالبې کوي چې یاره دا شی دی هغه شی راوړه هغه شی راوړه نه بالکل نه مطلب ځان هم پې مړ کي مړه هم شي پکې خو مور پلار ته نه وایي بالکل 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 اینې دا مړه شو چې دې ما ته ویلی وی نو مطلب دا دی بیا به دا ما راوچته کړې وه که نه د دې نه مخکې دعا وه زمونږ یو تربور ځان ویشتی و او الله چې زه ورغلم که دې ما ته حل ویل ما راځه بوځم دي او دې ویل نه نه دا جي بس زه به درشم په خپله لږه داسې مطلب یې ټیک نه وه بیماره غوندې وه که نه او جي او اخر دې ځای ته اخر دې ته خبره راورسېده چې رالی مړم که ویشته دې نه زیات ظلم چېرته شته راشړلې به دې وه وهلې به دې وه مطلب دا دی طلاق به دې ورکړی او خیر دی نو د مرګ حق ورسره د دې نشته که نه او خاوند دی که نه ما ورکړې ده نو مطلب دی اولاد دې چاله ورکړو نو د مرګ حقدار خو دی نه دی که دی او جی ښه سوهیمه ګلې بچې دا پاپا ابو درلره امې څنګه وویشته دا څه چلو لږ موږ ته ووایه تالې واچوله او بیا بهر لاړو ټولې لارې وکتو بیا راغو او امې رالو ویشتو منډه ښه او محاذو بچې ته یې سکول له واستولې د سر نه کیسه واستولم که نه او سکول له چې لاړم نو امې رالې ویشتې وه او چې سکول ته راپسې دوه هلکان راغل وی راشه او مور یې درلې ویشتې ده او پلار له ځای بوم ځو نه چې څنګه یې راله مور ویشتې ده تاسې به مونږ هم وځو ښه مطلب تاسو پلار له نه ځئ که نه نه انویسټیګیشن ایس ایچ او تانه بډبیر انسپیکټر علي اکبر خان سره موجود یم دینه و پوښتنه کوو چې د ښځې د قتل په کیس کې کم خاوند گرفتار دی ای په خپل تفتیش کې د دې کیس حوالې سره څه ویلي دي خبر داسې وه چې په 16 تاریخ باندې موږ ته چې کوم دی هغه د قتل اطلاع میلو شوله اف آی آر رجسټر شو سپاټ ته لاړلو هلته معلومه شوه چې یو درنده صفت خاوند خپله وایف چې کوم دی چې هغه پریګننټ هم وه د 9 منثس او هغې چې کوم دی هغه د ګریلو تنازع باندې چې کوم دی هغه قتل کړی وه او ملزم فرار شوی و موږ پکې فردر اف آر نه پس کوم دی فردر انویسټیګیشن پکې شروع کړو الحمدلله ودن 3 ډیز موږ چې کوم دی نو ملزم ابرار ولد مشرف سکنه بادر کلی هغه هم ارست کړو بیا په ناپاپینس هم ریکور دی او د ملزم ته چې کوم دی 2 ورځې کسټډي اخیستې ده ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي په دغه ورځ باندې څه داسې چالو شو چې یاره دا خبره قتل ته ورسېده ملزم چې کوم دی تقریبا 14 سال مخکې واده شوی او دغه تقریبا شپږ بچي دي ملزم د دې نه مخکې د پراپټۍ کار به کولو بیا هغه پراپټي چې کوم دی اوس د حالت داسې دي چې هغه پراپټۍ نه ډاون شولې دی پکې بېروزګاره شو او د ښځې او خاوند به چې کوم د خپل منځ کې وکړي جګړې کولې ځکه چې دی بېروزګاره و او بیا د دې بېروزګارۍ په وجه باندې چې کوم دی نو هغه به کبي کباره د نشې ګولې وغیره استعمالولي نو دې وجه نه شوی د قتل کله چې د ښځې قتل وشو او دا کله پوسټمارټم له لا نه ورسېدلې نو اف آی آر خو د یو قتل وشو اوس دې کې د 9 میاشتو ماشوم چې د هغې په خېټه او ام وفات شوی دی نو د دې ملزم خلاف به اوس نور څه داسې دفعه زیاتېږي قصر صاحب د دې مختلفو دغه ویجی کټګوري وي د داسې کیسونو یو خدای چې کله موږ ته د پوسټمارټم رپورټ ملو شنه د ایکسپرټ چې کوم دی هغه میډیکل افیسر وي چې هغه په دې وقوع کې چې کوم دی هغه سټار ویټنس وي کله چې پوسټمارټم راشي د پوسټمارټم په اند کې هغه به موږ ته لیکي چې را میلو یا فیمیل دی او د څومره ایج
ټیک دی کنه 6 منث د 7 منث د 8 منث د 9 منث یا د دومره میاشتو د دومره هفتو یا د دومره ورځو وسره نو هغه کې چې کوم دی به دغه وزن به کې دا 7 دومره ګرام دی دا دومره کیلوګرام دی دا سره لیکي هغه کې مو سره ټیک ده د دې دوه خبرې دي یو خدای چې کله باډي پارټس جوړ وي د ماشوم باډي پارټس جوړ وي نو د خپل سیکشن افلا ده او چې کله باډي پارټس نه وي جوړ نو د خپل سیکشن افلا ده د چونکې دا خو تقریبا د 9 منث چې کوم دی دا ماشوم دی ان شاء الله رپورټ براشي نو دی بچ کوم دا ډبل ماډر تصور کیږي کچرته دا چې کوم دی دا دغه باډي پارټس نه وي جوړ او د دې اسقاط حمل دا ځای شوی به نو بیا به د سره 328 ا لګولا په هبل دا ډبل ماډر تصور کیږي بل دا ملزم سره مونږ خبرې یو کې هغه یاره زما دماغي توازن درست نه دی کفرس کو دې سبا عدالت کې تاسو پیش کې اول تم دا وای نو بیا دې څه پروسس وی چې یاره آیا دا دروغ وي کټیک وي دغه بخیر کپرس کا د اپلیکیشن به سبمټ کی کوړه نو کوټه لازم دي چې هغه ته هم انصاف ورکي ملزم ته هم انصاف ورکي خدا خو هغه دغه دی یو بهانه ده یو ټیکټس چې دی به استعمالي او هر ملزم سره دغه ټیکټس مو سره استعمالي چې زما دماغي توازن درست نه دي ستاسو دماغي توازن درست نه دي او دلته د خپل سړی وجني نو بهر ملګرو کې زمو خلاف ډېر خلک دي کنه هغه پسې چته تلې د چته وجل دي هغه دماغ ټیک تیریږي او خپل منځ کې چې کوم خپل خزه یا خپل رور په معمولی څه باندې ونی دل به دماغ خراب دي او دې کې بیا سي میډیکل کې د عدالت په حکم او دغه چې کوم دی پارټي اکیوز پارټي هغه چې کورټ اپلیکیشن موف کی نو بیا کورټ هغه پوره انصاف ورکړي به چې کوم دغه کې میډیکل بورډ پکې جوړیږي میډیکل بورډ چې بیا څه ډیسیژن راشي د میډیکل بورډ نو هغه بیا کورټ ایکسپټیبل وي ځکه چې د دې تعلق د میډیکل سره دی او چې میډیکل اوپینین څنګه راشي نو هغه کورټ چې کوم هغه نه دغه کوي ریویوز کوي نه علي اکبر خان څه وجه ده چې دا رس په ورځ باندې دا واقعیات زیاتېږي چې خزه لګي کی خاون مړ کوي خاون لګي خزه مړ کوي وجه څه ده قصر صاحب د دې د ټول لوی وجه چې کوم نه هغه خلک به عربي کا شکار دي او د دین نه لريواله دي ګرانو مرګرو صورتحال که هر څومره د برداشت نه بهر شي نو انسانیت او خپل نږدې رشته او داغه تقدس مجروح کول نه دی پکار الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي آمین